سو خبرو خزواله شي پته درته شته په کمو خبرو خزواله تاسو چې له مالګه په سالن کې کم کې نور باندې کوي ته کتابونو ګوره په دې ته خزواله شي څه خبره ده کپڑے نه سری کړي را باندې کې په دې ته خزواله شي مولا محمود رحمت الله علیه پیجنې مولا محمود ولې نه پیجنې یو محمود الحسن او یو مولا محمود خو په دارالعلوم دیوبند نه جوړ شو د انار د ونې لاندې کېناستل د استاد نوم مولا محمود او د شاګرد نوم محمود الحسن رستو تین الله شیخ الهند جوړ کو دا محمود الحسن اوخا نو یو استاد او یو شاګرد نو مولا محمود استاد دا د دیوبند بانیو خا د انار د ونې د لاندې کېناستو درس شروع اق مولا محمود یو کس خوب کلی دلیو کتابونو کې لیکلي دي کسوی ماته نه تاسو کو چې حضرت الله وبخلي وی چې آو مې په سي وبخلي وی چې په دسي رکوټي عملي وبخلم چې زما یقین ناغس ما تاسو کوم خوب کې حضرت سو وی ماته وی چې ورځ بي په سالن کې مالګه سیواک مالګه پکې نه و ما اراده وکړه چې دی خدا مالګه پرېخي د دې ته سو وامه بیا مې وی چې زه بندیم زمانه د ورځې څومره کارونه یریږي نو دم د خدای یو بنده دی نن د دې نه یېر شي بس غلی پاتې شوم هغه ډوډۍ مې وخوړه او بې مالګې ډوډۍ مې وخوړله الله راته وی په حق کې دې بخمه چې بې مالګې ډوډۍ دې خوړلې وه او زما یو بنده ته دې صبر کړی زه ډېر غیرتي ذات یم ښه نو ته چې بېبي مالګه پرېږدي نو ته پرې راباندې کړې ښځه به ته په مالګه وایي تا نه یېر نه کېږي تا نه چېرته یېر نه دي راغلي نو په دې به بیبي نه ډبوي ښه د بیبي د ډبولو یو 3 ځایونه دي ښه ته ورته وایې ځان سنبال کاغه ځان نه سنبالي نو وښلی شي خو ګورې وال به څنګه وال کې پته درته شته صاحب د جلالین لیکلي دي وایي ګورئ ښه چې وینه ونه ټکېږي ګورئ اډوکې کریک نشي ګورئ که وینه وټکېده او اډوکې کریک شو نو بیا هم ذمواري دې زیوال به نه کوي په پسته کې ښه ټیک ده که نه چې وینه هم نه تورېږي او اډو کې نه کریک کېږي وال به داسې وال کوي ګورئ ښه دا ته چې پرې راباندې کې او دا لاس وله مات کړي هغې دا لاس غاړې ته نیولی یي که نه دا لاس یې غاړې ته ورچولی دا لاس یې مات کړی تا له شریعت د دې اجازت درکړی دی یوه تله را روانه ده ونضع الموازین القسط لیوم القیامه الله به دا انصاف کوي الله وی تله د انصاف په لګو انصاف و د ښځې او د خاوند ترمنځ کوم دا ښځه به راوغواړم او خاوند به یې راشي ښځه به وایي ما له لاس مات کړی و زه به وایم جوره مې څه کړی و دی به وایي زما خبره یې نه و منلې نو الله به ملایکو ته وایي وتلی د ښځې دا جرم وتلی او بل طرف ته ورسره دا لاس ماتېده کېدی کم پې سیوا شو ملایک به وایي جرم یې کم و او د لاس ماتېدل خو سیوه و دومره غټ جرم خو نه و الله به وایي والی د دې خاوند نه انتقام دی بیبي ده ته څه وایې چې دا زما خوښه ده څه کوم نه به کومه کله وله لاس ماتی کله وله خپې ماتی کله وله سترګه دې ځای ته را رسولي کله سترګې پټې شوي داسې والته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی رب العالمین وایي د قیامت په ورځ به د ښځې حساب د خاوند نه الله وایي زه پخپله علم پخپله نو کو الله له حساب ورکولی شي بیا خو ټیک نه چې الله له حساب ورکولی شي د ښځې حساب به الله پخپله د خاوند نه څه دې خیال دی حجي صاحب څه دې خیال دی تبلیغي صاحب څه دې خیال دی مولي صاحب چې تلې ته دې مخامخ کړي چې د بیبي سره یې څومره ژوند ایستلی و چې وایي چې 50 سال د خلکو سره تیل نشي د چا 50 کاله د چا دې معامله کې ډېر یریږئ ګورئ مونږ اړو وایو نه چې د بیبي متعلق هم چېرته تپوس کېږي او دا ته څه وایي د دې حساب به الله پخپله علي په میدان محشر کې تپوس به وشي څومره ژوند یې تېر کړی و 50 سال یې د بیبي سره تېر کړي وتلی وله دا 50 سال وله تلې ته وتلی حاجي صاحب تبلیغی صاحب امیر صاحب مولی صاحب ته خو په بار لوی زبرګي خو چې دا 50 سال د تلې ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې
چې په 50 کاله کې د ماته په خوله چرته خوږه خبره نه وکړي. ماته تی حساب واله مالتی حساب واله سبکو لومبه براله دا تلی پتله کې باول داګ دی ښا په دې کې ډیر شی خوېږي ښا واو ډیر شی دا ډیر سپرګان به پکې پوری پراته ښا دا په بارز برګان دی ښا د سپرګي د تند سپرګي پکار دا د بارز برګي باندې کار نه کیږي. نبی علیہ السلام صحابه ته تقریر کوما ته ګوره صحابه ته وی پتاسو کې غواره زم تاسو ته پتاسو کې غواره سوک دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وی خياركم صحابه ووري پتاسو کې غواره هغه کس ته چې هغه د خپلې بیبي سره خي هغه پتاسو ټولو کې غواره دی ښا او زه پتاسو ټولو کې غواره یم ځکه چې زه پتاسو ټولو کې د بیبيانو سره زه خیم. نبی علیہ السلام فرمایل ښا دا تاسو مونږ په سر روان یو مړه دا مونږ سو وایو چې دا چېرته مونږ انډیا سره جنګېدلو وینځم تې راوستي دي او نه ازاده ښځه نه ده د پلار نشته د دې مور نشته خاوند ښځه وخله چې لاس یې اوچت کو چې ګزار یې را پرېښود نو لاس یې ونیو ښځې ورته یې ووایه را پرېږده ګوزا وی نه نه را پرېږدم وی را پرېږده وی نه را پرېږدم وی ولې وی زما یو لور واده شوې ده ما ته هغه را یاده شوله چې که په هغې خاوند لاس اوچت کړي نو زه به هغه برداشت کوم د دم د چا لور ده ته ولې دا لاس را پرېږدي ستا لور بل کور کې نه ده واده ته ولې دا لاس په دې اوچتی د دې لاس په الله تپوس کوي ښه نو ښځه والی شي خو داسې وال به نه کوي دا تاسو چې کوم وال کوئ ښه که وال دې داسې کړي نو معامله ورسره دلته کلیر کوه ګورئ ښه ټیک ده که نه دلته معامله کلیر کوه ګورئ بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام دواړه روانو وی منډه نه وو وی ولې نه چې دواړو منډه کړه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ته منډه وګټله وی سمو د پس چې بیا منډه کړه نو امام الانبیاء رانه منډه کې مخکې شو چې مخکې شمانه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی زه لږه خپه غونته شوم نبی علیه السلام وی خدا د هغې بدله شوه که نه ټولې خپه کېږي خو یو ځل تا ګټلې وه یو ځل ما وګټله بس عدل په بدل شه که نه دې کې د خفګان څه دي دومره به د بیبي د رضا خیال ساتي ښه نه که څه داسې وال ټکول دي کړي څه لاس خپلې وله مات کړي که نه نو اوس ترې نه معامله ورسره کلیر که و یو تله به راپسې الله را لګوي بخلی دې یمه بخې مې اوبه مې بخې ګورې هغې تله کې به رانسته حسابه دي دا داسې را روی نه دي ښه نو د شریعت اجازت تاله د والو درکوي خو ګورې داغ به نه جوړئ وینه چې توره نشي اډوکې کریک نشي داسې وال به کوې ښه مطلب مړه سې یرول به کوې لکه ټیک نه ده اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کو ښه اوهو اکابري ښه زیبه زه به لاړ شم دا یو که دا ټول تقریر د نه هیر شي دا یوه خبره به یادوي ښه انشاء دا به نه هیرېږي دا ما یو کلي کړې وه کلیا خان راته ټلیفونه کې مولي صاحب مونږ خو پرش کوو ټک هم پرېښی دی ته بیا کلي ته رانلې ښه نو دا به درته یاد دی اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کو تقریر چې منځ ته ورسو نو یوه لطیفه یې وکړله دې نه پته ولګېده چې زما هم تقریر ایله اوس منځ ته ورسېد ښه نو اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه تقریر کو خلقو ته وی د تقریر په منځ کې وی یو مار راغی وی یو پیر صاحب ته وی چې بیعت راته وکړه لاس نیوه درنه کومه وی پیر صاحب ورته وی چې ما نه خو بیعت مه کوه وی چې ولې وی چې مړه ته به ما نه بیعت هم وکړې بیا به خلک هم چیچی بار ټکونه به ورکوي خلک به وایي چې دا څنګه مار دی ټیک ده نو ما نه بیعت مه کوه هغه ورته یاره حضرت بیعت راته وکړه خلک به نه چیچمه خیر دی ځه بیعت یې ترې واغست مار چې لاړ نو مار خو بیعت کړی و خو زبرګ مار و که نه نو خلق یې نه چیچه نو ماشومانو چې مار ولیده ټکې نه ورکو نو ماشومانو به راغست کله به یو بل له را پرېښود او کله به یې دیوال له را چیچل کول نه نو د هغې مار د سر نه پټ وختو چې پیر صاحب له راغې وظیفې تازه کول دی پیر صاحب ورته چې تا د سره څه چل شوی دی وایي چې تا راته وایي چې ټک مه ورکوه جو دې حال ته رالم پیر صاحب ورته وایي تا ته ما د ټک ویلي وی تا ورسره پرش هم پرېښی دی نو پرش به دې کوه ټک به دې نه ورکوه نو اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه وی
بیبیانو له ټک مو ورکوئ پرش پې کوئ ښه هسې را دوړه دباو کوئ او داسې ټک مو ورکوئ که ټک ورکوئ خو بیا ډوکې کریک کېږي که نه بیا وینه تورېږي که نه هسې دا پرش پرش کوئ که دا پرش هم نه کوئ که نه نو بیا به ته وایي چې بورقه هغه به وایي چې پړونی ته به وایي پړونی به وایي لوپټه ته به وایي لوپټه هغه به وایي سرتوره نو پرش به کوئ ښه پرش به کوئ نو خیر د والو اجازت شریعت ورکوي خو په حدودو کې دننه ښځې ته ته وایي ځان د شریعت مطابق سنبال کا دا ځان نه سنبالي دا ښځه والی شي دویم ته دې ته وایي فرض مونځ وکړه دا نه کوي ته یې وښلی شي دریم دا ستا د اجازت نه بغیر د کوره وځي ته یې والی شي ښه په دې دریو خبرو ښځه والی شي ښه